صل على محمد وعلى آل محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درود شریف وای محترم. اللهم صل على سيدنا محمد. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، محترم سمروم چه اجتماع کے بیانات، ذکر و اذکار، تلاوت د قرآن مجید او دارنګ لا د حمد و نعت، د شعر او د نثر په دواړو حالاتو کې څومره هم څه وویلی شو، دعا به کوو چې الله دا قبول او منظور کړي. ډېره د خوشحالۍ موقع ده، د خوش قسمتۍ موقع ده. د خپلو مشرانو اکابرو الحمدلله په مجلس او په صحبت کې موږ تاسو ناست شو. د دوی په دې صحبت کې دا ناسته دا زموږ دپاره کافي ده. د دوی دا اعتماد، د دوی دا شفقت، د دوی دا محبت زموږ او ستاسو دپاره کافي دی. او د دې اکابرو په صحبت کې په ناسته باندې انسان ته الله رب العزت د زرګاو کالو د نفلی عباداتو ثواب ورکوي. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا. یو زمانہ یعنی یو ساعت دا اولیاء اللہ په صحبت او مجلس کې ناستا اوریدل نه، صرف ناستا، دا بہتر دی د 100 کالو د عبادت نه. خو دغه ځای کې جمله معترضه په طور باندې دا وه چې حضرت حکیم الامت حضرت تانوی رحمت الله علیه به فرمایل وی دغه شاعر نه زه په معذرت سره په دې شعر کې تصرف کوم، ځکه هغه په دې شعر کې انتهایی مختاط انداز او یو قسمه ګونه د بخل نه کار اخیستی دی. ورنه په کار خدا وه چې یک زمانہ صحبتی با اولیاء بہتر از 1000 ساله طاعت بیریا. چې د چا ولی او د چا بزرگ په مجلس کې کینې دا د 100 نه د زرګونو کالو د عبادت نه بهتره خبره ده. نو بیا موږ او تاسو د یو بزرگ او د یو عالم او د یو مرشد او د یو صاحب د ولایت په مجلس کې نیو ناس. زه الحمدلله دا بلا مبالغه عوام د سټیج باندې چې تاسو ته څومره اکابر ښکاري دا هم په شلګونو باندې دي الحمدلله. او د پرون نه دا سلسله شروع ده، خو په سونو زرګونو باندې ستاسو په دې مجمع کې هم الله والا اولیاء الله علما ربانیین مفسرین محدثین فقراء ذاکرین ناست دي. او هغه خلک ناست دي چې هغو په ښکاره باندې چاته ډېر کم معلومیږي چې دا به څوک وي، او شاید پکې داسې فقیران هم وي. خلک زموږ مشران وایي پښتانه ځنګل د زمرو نه خالي کېږي. څنګه چې ځنګل د زمرو نه خالي کېږي داسې دنیا هم د اولیاء الله او د فقیرانو نه خالي کېږي، همیشه به دغه وي. یو مفسر فرمایي د علماو په اجازت سره دا وه چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. مؤمنانو تقوا حاصله کوي یو شی د اولیاء الله او صادقینو سره. هغه وایي دا استمراري صیغه ده، یعنی همیشه به اولیاء الله او صدیقین وینو چې د چاته په خپله زمانه کې د چا صدیق او د ولی صحبت ملاویږي هغه د هغوی سره تعلق پیدا کړي. هغه بزرګ وایي دی کې لوی بشارت دی د نبي علیه صلات وسلام په طفیل د ختم نبوت د نبی علیه صلات وسلام نه 1400 نه در قیامته پورې په زمانه کې چې څوک د نبی علیه السلام په امت کې پیدا کیږي
هغه لره بشارت دی چې الله رب العزت د نبوت دروازه بند کړه او د ولایت او د صدیقت دروازه کلاو پرېښوده. هر چاته د دغه صدیق او د ولی په ذریعه د نبي علیه الصلاة والسلام د صحبت سلسله میلاویږي. به هر حال زما وروڼو مختصر خبره کوم. یو لومبنی معذرت غواړم د خپلو مشرانو نه، خو د دوی په حکم باندې زه ناست یم. ما بار بار خپل مشر ته ووی او عرض مې وکړو، سابق صاحب دامت برکاتهم العالیه، زما وروڼه، زما دا نور علما مشران، دا خو معلومه خبره ده چې په عمر کې زه په دې سټیج باندې د ټولو علماو نه کشر او ډېر کم به داسې وي که زما په همزولتیا کې وي، نور ټول زما نه مشران دي. خو دغه پته ماته ده چې د علم په لحاظ سره د دوی نه خو خود زه د هر یو عالم او د هر یو طالب او د هر سالک نه په مرتبه کې کم یم. خدا د دوی هغه حسن ژوند دی چې د هغې په بنا باندې زه دلته ناست یم. الله دې ما فقیر د دی د حسن ژوند مطابق جوړ کړي. او بله خبره، زه د خپلو ختم نبوت د عالمي مجلس د ذلي کمیټه د مشرانو ډېره شکریه ادا کوم. ما ووی هغوی منع کړم چې نه زمونږ به څه نه وای. نو ما وی دا مو څه وکړل، هر ځای کې مو زه مخکې کړی یم، نوم زما راځي، کار تاسو کوئ. زما د قسم په خدای، د الله په ذات مې د قسم وي، د دغه علماو د اولیاء الله او د دغه مشرانو د پاکو او د خستو مشورو په برکت باندې نن الحمدلله دا دومره لوی اجتماع کېږي. ډېر لوی محنتونه دي د دې شاته، د یوې مه وایم نه. او د دې شاته د هر کلي د عالم، د هر کلي د امام، د هر کلي د حقو صاحب ولایت عالم او د هر یو کلي د نوجوانانو د رضاکارو د هغوی هغه محنتونه شامل دي. او دې ته زه نور حیث نه وایم، دا د نبي علیه الصلاة والسلام محبوب د تاج د ختم نبوت برکت زه دې ته وایم. دا جنگل میں منگل دې نظارو ته وګورئ. زما وختي ړه نه صبرېدو، ګاډي کې کېنولم، خلک به بیا خامخا مصافحې کوي، د خدمت نه به وځي، ویې ګرځولم غلی. دا ولي او چینې د اوبو روانې وې او دا لختي روانو خلکو اودسونه کول او بله خلک لګیا و. الحمدلله ډېر په سکون او اطمینان سره د نبي علیه الصلاة والسلام محبوب برکت د طعام په شکل کې خوړه. او د دې شاته د ډېرو مسافرو دعاګانې دي، د ډېرو مسافرو. دا زه بیا وایم، یو بار حضرت مفتی صاحب وفرمایل په مکه معظمه کې، مدینه منوره کې الحمدلله ما ته چې سوره معلوم دي، علما، معتمرین او د هغه ځای باشندگان په اعتکاف کې اوس هم ناست دي او د دې اجتماع لپاره دعاګانې کوي. او یو عالم وفرمایل، اوس ما ته د لس یولسو بجو کې چې کله دلته زمونږ د مشرانو راتګ کېده، دلته کې بنیاد کېښودی شو، افتتاح کېده، زه خو په موقع حاضر نه وم، هغې کې زمونږ کابر علما راغلي وو. نو په هغه شپه ما خوب ولیدلو او خوب مې داسې ولیدلو چې ادوار د صحابه کرامو د امارتونو او د حکومتونو هغه ګرځېدل. یو الله ابوبکر صاحب دور ما په خوب کې هغه محسوسوله، د حضرت عمر صاحب دور مې محسوسو. خو چې کله د حضرت عمر صاحب دور ته خبره راله، یکدم یو آواز وشو او بیا د ابوبکر صدیق صاحب دور راښکاره شو. وی دا صدیقي دور دی، دې کې بل دور نشته. هغه هم یو تعبیر وکړه، ما ورته ویم دغه تعبیر دی. صدیقي دور نه مراد دا دی چې په دې وخت سره د ټولو نه اهم کار هغه کار د ختم نبوت دی. ځکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته حضرت عمر وی یا ابوبکر صدیق، یا ابوبکر صدیق، د دومره نرم او د رقیق القلب زړه خاوند وي او دا څومره سختې مسلې کې چې زه به خامخا وځم او جهاد به کوم. ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل که مانعین زکات وي او که د مدعی نبوت وي، د هغوی خلاف جهاد زما د ژوند اهم مقصد دی. زه به تر هغه پورې ساه او په آرام باندې کښېنم تر څو پورې چې ما د دغه خلکو سرکوبي او دی مې وجلي نه او دی مې مردار کړي نه. ما وی دا هغه دور دی، هغه دور دی. صدیقي دور په دې دی د ابتلا او د ازمایش دور دی. خو چې څنګه د ابتلا او د ازمایش دور دی، مدعان نبوت لګیا دي، انډرګراوند سازشونه کوي،
موږ له د الله رب العزت د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په نیابت د سلسلې کې د هغوی د مبارک تسلسل د سلسلې او د هغوی د مبارکې عهد زمانې په برکاتو سره الله رب العزت موږ له هم د هغه شان کار توفیق راکړي. او باقي بعضې خلکو به وی چې یاره دا تاسو څه کوئ دلته خو نشته قادیانان. اوس خو هم ووایي کم از کم اوس خو ټول ملک همدکه یو خبره ده او دغه خبره ده چې دا به څنګه وي هماغه خبره وشوه څنګه چې سجاد حجابي صاحب وفرمایل. د نورو بیانونو خلاصه خو نشم ویلی چې که نه وي نو به موږ دا کار کوو، که نه وي هم قادیانې نو موږ به دا کار کوو. څنګه موږ به د سوړو نه راوباسو د ځمکو او موږ به ښکاره کوو او موږ به خلقو ته خو چې د ټولو نه ذلیل انسان هغه دی چې د محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د تاج او د عهد نبوت د تاج د ختم نبوت خلاف سترګې بل ته ګوري. موږ به په دغه سترګو کې غشي ورمنډو، موږ به دغه سترګې نه پرېږدو. او موږ دا هم وایو دا خو یو بانه ده د خپل نجات او د شفاعت لپاره. د نجات او شفاعت لپاره موږ سره بل څه نشته، دا یو بانه ده. جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. جپٹنا پلٹ کر جپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. دا زوروره مرغۍ چې وي نو دا کله ورشي په مخ کې، کله بیا وروستو راشي، بیا وروستو راشي، بیا مخکې ورشي. دا ځان له وینه ګرموي. مونږ که قادیانې وي او که نه، مونږ به د خپلې وینې د نبي علیه السلام سره د محبت په اظهار کې د وینې د ګرمولو دپاره هم دقه شان اجتماعات کوو. دې حکومت ته هم حکومت سره زمونږ څه ذاتي نشته. دی نی بل راشي هغه د ده نه قابل خدای دې ورته مونږ د دغې دور چې کوم خراب خلک دی او اوس مونږ څنګه یو، مونږ دې ورته الله د دین هم نور مضبوط کړي. هر حکومت که دغه شان فیصلې کوي او داسې قسمه حالات جوړوي، مونږ به هم دغه شان مخالف یو. او دا دې هم واوري دې کې د کارکنانو ته هم زه دا وایم، د خپلو مشرانو ته ووایي، څو ځله مې ورته ووایي، دی نه وایي دا کمبختان یریږي. مه یریږئ، سړی ځوانان یئ، جماعت مو د پارټي مو دا لږې صحیح کوي. ولې مشر کوږ نشي تللی چې کوږ ځي ورته وایي لږ سیده شه، دا ته ولې داسې کوې؟ نو په دین باندې به چا سره سمجوتا او کمپرومایز نه کوو. او دویم حکومت ته مونږ دا وو الحمدلله دا په لکاو مجمع چې دا ټول محبین وطن دي. او زه قسمیه وایم چې ستا د وزیرانو، ګورنرانو او سپیکرانو نه الحمدلله د دوی او زموږ په زړونو کې د ملک مینه او جذبه ډېره ده. هغه د څه پیسو ټکو د دې کورسو دپاره دا کوي. دا موږ له الله دقه شان راکړي، موږ له الله دا شان راکړي. په موږ اوس پیسې مو ساړوبي راولي، ډوډۍ چې وي نو هم راباندې ساړوبي راځي، او چې سهولیات وي نو هم ساړوبي راځي. موږ له خو الله هر څه راکړي دي الحمدلله. خو به هر حال دا ورته وایو وګوره عبدالله ابن مبارک صاحب راتلو په لکاو موریدان ورسره. د هارون الرشید مور وه، هغه په بالا ځای کې ولاړه وه. وی دا دومره خلک څه کوي؟ حضرت اتروش یې وکړو انګې چې الحمدلله وي په لکاو خلکو یرحمک الله وي. یوه وینځه یې راله، وینځې ته یې وی دا څوک دی، دا څومره خلک دی، دا څه کوي؟ وی دا عبدالله ابن مبارک دی، دا ورسره شاګردان او موریدان دي. وی لا ملک هارون، زماری قسم په خدای، والله لا ملک هارون، زماری قسم په خدای هارون بادشاه نه دی، عبدالله ابن مبارک بادشاه دی. مونږ هم د حکومت د هسې په پرنټ میډیا باندې راځئ، خو حکمرانان الحمدلله زمونږ دا مشران په دې زړونو باندې حکمراني دی کوي. او بله یو خبره ما مخکې هم کړې، هغه اوس هم کوم، هغه بیا هم کوم. د فقیرانو شیوه څه ده؟ کلندر چې وي دی به په هر چا باندې ضرور وي، دی که دی د یو الله نه هېرېږي، دی به نور د هېڅ چا نه هېرېږي. نو د دې وجه زما وروڼو د دلته نه چې ځو انشاءالله نو صرف په دې نارو جذبو باندې به نه کېږي. د دلته نه به ځان سره څو څیزونه وړو. هغه څیزونه دا دي چې د دلته نه به مونږ محبت ځان سره وړو د نبي علیه السلام. دویم د نبي علیه الصلاة والسلام اتباع به ځان سره وړو. د ټولو په اتباع باندې د حضراتو که دی خبرې ونه کړي، د دی ژوند ته وګوره، اتباع رسول پې ښکاره دی. نو محبت د نبی علیه السلام، اتباع د نبی علیه السلام او دعوت د پاره د کار د ختم نبوت. هر یو ملګری چې دلته دی چې هغه داعي وي د ختم نبوت، بس انشاءالله دې ته مو ارادې دي که نه، او پخې ارادې مو دي، بس الحمدلله همدغه ده. هغه یو صاحب ویلی دي، هغه خو د خپل شیخ باره کې ویلی دي، شیخ کے ہے چار حق رکھ ان کو یاد،
اطلاع و اتباع و اعتقاد و انقیاد. د شیخ څلور حقوق دي د مرشد. یو دا اطلاع به له د خپل مرض او د خپل حال ورکې، بل اتباع به یې کې، هغه پسې به روانې، بل اعتقاد عقیدت به په زړه کې ساتي، او انقیاد هرې خبرې ته به له غاړه ږدي. خو زه د هغه سالک صاحب نه په معذرت سره دا شعر خپل اخلم او تصرف پکې داسې کوم چې د هغه شعر ته نورم برکت میلاویږي. زما په وینا نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په نسبت باندې زه وایم نبی علیه الصلاۃ والسلام نبی کے چار حق ہے رت ان کو یاد. نبی علیہ السلام څلور حقوق دي په موږ باندې دا پیژندل پکار دي. رت ان کو یاد، اطلاع و اتباع و اعتقاد و انقیاد. موږ به نبی علیہ السلام له اطلاع ورکو، موږ به د نبی علیہ السلام سره عقیدت ساتو، موږ به د نبی علیہ السلام اتباع کوو، موږ به د نبی علیہ السلام هرې خبرې ته غاړه ږدو. نو څوک به ووایي چې دا خو 1500 کاله وروستو 1400 کاله وروستو خبره ده، موږ به نبی علیہ السلام ته څنګه اطلاع ورکو؟ الحمدلله الحمدلله الله رب العزت په موږ یوازې دا فضل نه دی کړی چې نبی علیہ السلام راله خاتم النبیین او موږ یې د نبی علیہ السلام امت ګرځولی یو، بلکې دا یې راباندې هم فضل کړی دی. څوک چې په هر ځای کې په کم وخت کې په هر حالت کې علاوه د هغه حالاتو نه چې په هغې کې ذکر فکر منع دی، د هغې نه علاوه چې په کم حالت کې په محبوب درود وایي نبی علیہ الصلاۃ والسلام له سیاحین فرشتې رسوي. نو زمونږ دا حال به ولهم الله رب العزت رسوي. نو دا اطلاع شوه. نو د اطلاع دپاره د ټولو نه لوی ضروري شی څه دی؟ درود شریف. دا درود شریف چې مونږ وایو نبی علیہ السلام سره د محبت، نو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ته به فرشتې ذکر کړي، نبی علیہ السلام به نوم په نوم او د پلار په نوم باندې زمونږ او ستاسو د دې نومونو او زمونږ د حال نه الله رب العزت خبر کړي. او دا زمونږ ایمان دی، زمونږ عقیده ده. په دې سفر کې چې هر ځل چې زه راځم الله کلم فضل کړی دی، ډیر فضل کړی دی، په ټولو دی الله فضل وکړي سره زما بیا بار بار هر کال څو واره. نو د نبی علیہ السلام نه اجازت دغه دی چې زه فقیروم ستا د دې در نه ځم، خو یا رسول الله ما شفاعت کې یاد کا. ما هر ځل د ځان سره ټول معتقدین متعلقین محبین موریدین یوازې د ځان نه د دې ټولو اکابرو چې الله د چا عالم سره تعلق وي محبت وي دا هغه ټولو موریدینو متعلقینو محبینو د هغوی د جانب نه هم سپارش کوو چې د هغې ټولو هم د شفاعت مونږ امیدوار یو چې ته به زمونږ شفاعت کوې. او بیا مو ته رخصت اخیستی دی یا رسول الله کور ته ځو، اجازت غواړو، ستا د صحبت نه ځو، ستا د جومات نه ځو، ستا د کلي نه ځو، په خفګان ځو، خو یا الله دا مؤخري مه کوې او یا رسول الله د الله نه وغواړه چې مونږ بار بار دلته کې راولي. خو دا ځل ما نه نورو ملګرو چې کوششونه وکړل مونږ مخکې الله راورسولو او ډېر لوی فضل الله وکړو د هغه ملګرو په محنتونو خدمتونو باندې. نو ما دا ځل وې چې دا خو د دې اجتماع لپاره ما راغواړي د ملګري غواړي دا دلته نه چې دی زر راشي پاکستان ته او دلته کې د ملګرو خدمت والو سره کینی لغونتې. نو الله راورسولم ما دا ځل بله دعا کړې وه، نبي علیه السلام سره مې نور شان خبرې وکړې. ما یا رسول الله دا ځل کور ته نه ځم، د کور په اراده د تا نه زه رخصت نه غواړم. دا مې ایمان او عقیده ده چې زه تا نه په دې باندې رخصت نه غواړم. زه تا نه په دې رخصت غواړم چې زه راغلی یم دې لوم چې دا اجتماع الله په ښکلي طریقې سره وکړي او الله یې د ټولو شرکاو دپاره د نجات ذریعه وګرځوي. خو یا رسول الله دا ځل ما تاله د لکونو خلکو پیشګي سلامونه او درودونه راوړي دي. او یا رسول الله زه ستا د ناموس رسالت د یو اجتماع په نیت باندې ځم، ما ته اجازت راکړه او ما سپاهي او غلام قبول کړه چې زه ستا د ختم نبوت د تاج تر اخیري ساه پورې ما الله رب العزت ستا غلام وګرځوي. د تاج د ختم نبوت غلامي مې الله نصیب کړي. رونو په هر حال اعتقاد دغه دی چې بنده عقیدت ساتي د نبی علیه السلام سره محبت ساتي، اطلاع دا ده چې درود شریف وایي، او انقیاد دا دی چې په د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سنت مقابله کې به مونږ یو شي له ترجیح نه ورکوو. دا انقیاد دی. هر څه چې وي مونږ ته به پریشانی وي، مونږ ته به لږ مشکل وي، دغه مشکل او پریشانی باندې چې خفه کېدو د محبوب رسول الله مبارک غوندې برکات والا ذات به مو شفاعت وکړي. نو تاسو ووایئ موږ له څه ښه دي، د دې له پریشانی مشکلات به الله ختم کړي، خو الله دې د نبي علیه السلام د جنډې لاندې موږ او تاسو یو ځای کړي. په دې موقع باندې زه دا یو اعلان خبره کوم. زمونږ د ډاګی شیخ صاحب رحمت الله علیه وه پروسه کالوم په دې مجلس کې و او ډېر عجیبه بیان یې وکړو.
د روح په طاقت باندې په اخره کې څو واره وي تاج و تخت ختم نبوت. دومره لوی لوی خلکو نو زه هم دغه شان وایم چې تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. او بل شهید اسلام، شهید ناموس رسالت حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمت الله علیه چې اخیرنی ملاقات ورسره زمونږ انتهایی په نږدو اوقاتو کې د شهادت نه مخکې وشو. ډېر خوشحاله خو هسپتال ته چې ولکله زه د خپل ورور اظهار الحق لالا جي سره لاړم نو ما ته یې وویل چې اجتماع ماجي او داسې داوی د دې بیمارۍ د وجې خو زه د دغه لوی سعادت نه محرومه یم، خو ما په دعا کې یادوئ. د حضرت هغه تړپ ته ما وکتل، ما ته بیا دویمه خبره وکړه یاره د دې خلکو څه ناشنا مینه او جذبه خو ما کې هېڅ نشته. کاش که زه د دې خلکو په شان شعرونه وګورئ، هغوی ارمان زمونږ کولو، مونږ اوس ارمان د هغوی کوو چې کاش مونږ ته الله رب العزت د هغو په شان ژوند او مرګ او شهادت راکړي. نو وروڼو بس هغوی خو نشته، خو الله رب العزت دې د هغوی او دعاګانې زمونږ او تاسو سره شاملې کړي او الله دې دا اجتماع په هر لحاظ سره قبوله وګرځوي، مقبوله وګرځوي. څومره خلکو چې خدمتونه کړي دي، ما وختي هغه نظیر او منظر ولیدو. نو وروڼو هسې یو خبره کوم، زه به څه نومونه اخلم او ما ته به د چا نومونه یاد وي، د چا به راته نه وي یاد، نشم اخیستی لکونو خلکو به څنګه نومونه اخلم او په کار هم نه ده. نو دا مو خوښه ده چې دلته مو نوم واخلم او دا مو خوښه ده که الله رب العزت وکړه او الله دې وکړي د نبي علیه صلات وسلام محبوب د جنډې لاندې یو ځای شو. زه قسمیه وم تاسو زما لپاره دعا وکئ، انشاءالله انشاءالله یو په یو به د لاس نه نیسم او د محبوب مخې ته به مو بوځم. الله دې موږ او تاسو له قبولیت راکړي، الله دې دا اجتماع قبول او منظور وګرځوي. څومره شرکاو شرکت کړی دی الله دې هغه قبول کړي، خدام خدمت ته الله قبول کړي. واخر دعوانا